السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملک نور محمد صاحب، تاسو ښه یئ؟ ستاسو ملګري بلکې زموږ ملګری هم دی زرک صاحب پوښتنه کړې وه چې دا واقعي د ږیره خریل ږیره کینچي کول د شپږو دېرشو زناګانو د سزا نه هم زیاته سزا ده پکې اوجي. د شپږو دېرشو زناګانو نه العیاذ بالله، الله دې موږ ټول مسلمانانو ساتي. د هغې نه هم سخته ګناه ده ږیره خریل ږیره کینچي کول، او وجه یې ښکاره ده. زنا دومره لوی عمل دی، لوی خراب بد عمل دی چې دې سره د الله پاک عرش حرکت کې راځي، او زناکار چې کله زنا کوي نو د ایمان نور د هغه نه وځي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خپل څلور زامن بالغان شوي وو، هغوی ته ویل بچو که د نکاح اراده م وي چې زه درله نکاح وکړم، که نه ایمان نبي علیه السلام نه اورېدلي دي وایي چې څوک زنا وکړي هغه نه د ایمان نور وځي. د الله خوښه ده چې بیا یې ورته کله واپس کوي که نه یې واپس کوي ورته. نو زنا خو ځان له یو خراب عمل دی، ګناه ده، یو قسم له دا د خپلې لور خور کردار لیکل دي. یعنې زناکار چې کله زنا کوي دا داسې شوه چې ده د خپلې لور خور کردار ولیکلو، هغه بد کردارۍ کې به بیا د دوی زنانه واقع کېږي العیاذ بالله. او ږیره خریل د شپږو دېرشو زناګانو نه هم سخته ګناه ده. وجه یې ښکاره ده، زنا یو داسې عمل دی چې دا پټ خلک کوي، د لور خور مور د ښځې د مور پلار د استاد مخکې، دا د عامو خلکو مخکې څوک نه کوي دا ګناه. او ږیره خریل ږیره کینچي کول د حد شرعي نه کمول دا یو داسې سنګین جرم دی چې دا خلک د خلکو مخکې هم کوي، د مور پلار مخکې، د ښځې بچو مخکې ږیره خریلی مخ ګرځي که نه ږیره کینچي کړي. دا د بغاوت، د الله نه د بغاوت شکل او صورت دی، د الله باغي ګرځي. او دا شب براءت کې 15 شعبان باندې د روژې نه 15 شپې مخکې الله پاک په دغه شپه باندې ټولو ګناهګارو ته بخښنه کوي. خو حدیث کې راغلي چې مجاهرینو ته بخښنه نه کوي. مجاهرین څوک دي؟ په جاره ګناه کوي. نو دا ږیره خریل زناکار خو چې زنا کوي پټې کوي، ږیره په ښکاره باندې خریله کېږي، د ښکاره مخ سوډر بوډر ګرځوي، د خلکو نه حیا نه کوي، حتی چې د جومات د امام نه، د مفتي نه، د عالم نه، د قاري صاحب نه هم حیا نه کوي. او لویه خبره ده چې د الله نه حیا نه ده. او بله دا ده چې د زناکار کله زنا کوي هغه ټایم کې پې لعنت ورېږي، او ږیره خریلی چې ودم وي نو د ده په خریلي مخ او کینچي مخ باندې لعنت ورېږي. ان تر دې پورې چې زناکار کله مونځ کوي نو د زنا عمل کې نه دی، اوس په مونځ کې دی، او ږیره خریلی چې مونځ کوي یا طواف کوي نو بیا هم د ده ږیره خریله شوې ده، په دغه ګناه کې مبتلا دی. داسې به ووایو چې ګویا یو طرف ته مونځ کوي، نیک عمل کوي، تلاوت کوي، طواف کوي، نو د هغې ثواب خو په خپل ځای باندې دی، او بل طرف ته هم په دقه ټایم باندې په ده باندې د ده په چهره باندې لعنت هم ورېږي. نو د دې وجو نه د زنا ګناه چې ده، د زنا ګناه د هغې نه د ږیرې خریلو، د ږیرې کینچي کولو ګناه سخته ده، عظیمه ده. د شپږو دېرشو زناګانو نه د ږیرې خریلو ګناه زیاته ده. امید ده دومره تفصیل باندې به تاسو پوه شوي یئ. السلام علیکم ورحمت الله.